الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم عاكفون في المساجد وقال الله تعالى في موضع آخر وإذ واعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كلها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. طول بجمعان درود شریف جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. عزتمند مسلمانانو او زما حضورونو دوستانو، رمضان المبارک داغی 2 عشرې تیرې شوې وو، آخره عشره باقی ده. الله دې وکړي چې د آخره عشره زمونږ ستاسو نصیب شي او د آخره عشره چې څنګه عبادت پکار دی هغه شان عبادت مونږ وکړو. د آخره عشره د اول 2 عشرو په نسبت باندې ډېره قیمتي ده. اوله عشره اوله مغفره یا اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار. حدیث شریف کې راځي چې د رمضان مبارک اولنۍ حصہ رحمت دی او دویم حصہ مغفرت دی او دریمه حصہ عتق من النار د اور نه ازادي ده. د جهنم د ګرم اور د هغې د تپش د هغې نه ازادي ده. بل په دریمه عشره دې کې لیلة القدر شپه هغه هم پیش کېږي. نو په دې نسبت باندې
بل په درېیمه عشره کې شرعي او سنت مؤکد اعتکاف هم خلک په جماعتونو کې کوي. نو د دې وجې نه د درېیمې عشرې نسبت په اولنو عشرو باندې ډېر زیات سیوا دی. نو موږ ټول به ځان نه دا دعا غواړو چې د آخره عشره د آخرې 10 ورځې هغه زمونږ داسې تېرې شي چې زمونږ نه داسې نافرماني ونه شي، داسې خطا ګناه ونه شي چې د هغې په وجه باندې زمونږ ټوله روژه برباد شي. زما وروڼو اعتکاف په حواله باندې یو څو خبرې کول غواړم. اعتکاف فضائل او د اعتکاف مسائل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک با هر کال اعتکاف کوو. صرف او صرف یو ځل د جنگ د قتال د جهاد د وجې نه، د یو غزوې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعتکاف پاتې شوی د آخرې عشرې اعتکاف. په روانه عشره کې بیا نبی علیه السلام مبارک 100 ورځې اعتکاف وکړو. په شروع کې به نبی علیه السلام مبارک ثابته میاشت اعتکاف کوو. بیا نبی علیه السلام مبارک د اولې 10 ورځې اعتکاف وکړو، بیا د منځنۍ 10 ورځې اعتکاف وکړو، بیا د اخرنۍ 10 ورځې اعتکاف وکړو. د اخرنۍ اعتکاف نبی علیه السلام مبارک د اخرنیو 10 ورځو وکړو. دقه ستا اعتکاف شو، دا مقرر شو. وس اعتکاف که سړی ځان په جومات کې کوي یا په کور کې کوي نو هغه هر ټیم کېږي. اعتکاف ډېر قسمونه دي. اعتکاف نفلي هم دی، اعتکاف معین چې هغه سړی منښته وکړي، نظر ومني، هغه اعتکاف هم وي. او دغه شان اعتکاف سنت مؤکده دا هم دی. منښتې والا اعتکاف چې سړی ځان باندې اعتکاف ومني هغه انسان باندې واجب وي. او چې تا صرف د اعتکاف نیت وکړو چې زه به اعتکاف کوم، که زما د پلانې کار وشو تا زه باندې منښته وکړه، نو اوس د اعتکاف سره سره به ته روژې هم نیسې. هسې انسان ځان له وایي که زما د پلانکې کار وشو زه به 15 ورځې اعتکاف کوم، نو دا 15 ورځې اعتکاف په تا باندې واجب شو که دغه کار ستا وشو. اوس د اعتکاف سره سره روژه شرط دی، نو روژه د هغې په ضمن کې په تا باندې لازم شوه، دا به سر هم ته نیسي. دغه شان انسان که ځان نفلي اعتکاف کوي، جومات ته رادن نشي، ځان نفلي اعتکاف کوي چې زه به نن 2 ورځې په جومات کې تېروم. نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی هذه المسجد. ضمانت د اعتکاف دی په جومات کې تر څو پورې زه اوسم. دا نفلي اعتکاف دی، درته په ثواب میلاویږي. دا نفلي اعتکاف هېڅ حد نه دی معلوم، که ته ځان 10 منټه کې او که 10 کاله یې کوې او د هغې نه چې څه ټیم موزې نه وتی شي څه ګناه پکې نشته. دا نفلي اعتکاف دی ثواب دپاره. یو اعتکاف هغه دی چې هغه شرعي دی، سنت مؤکد دی، چې کوم په د آخرو 10 ورځو کې انسان د دې اراده وکړي، عزم وکړي چې زه به دا 10 ورځې اعتکاف کوم. دې ته سنت مؤکد اعتکاف وایي. د دې احکام او د دې مسائل هغه بیلکشن جدا دي. د اعتکاف ډېر فضایل دي زبارونو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې چا اعتکاف وکړو 10 ورځې گویا داسې دی چې دا 2 عمرې او 2 حجونه وکړل. ځکه چې اعتکاف کوونکی صحیح دی په جومات کې کښېني، اعتکاف ده او جومات د الله کور دی. انسان چې کله د چا کور ته لاړ شي او هلته پړه واچوي که نه، صلح کوي یا څه په بله مسله کې لاړ شي یا خیر غواړي اړو، نو د بل میزبان نه شرم ورځي، حیا ورځي چې ګوره زما کور ته راغلی دی. که دا اگر که لویه ګناه کړې ده، اگر که ته لویه خطا کړې ده، ما زړی ازاره کړی دی، زما نقصان یې کړی دی، خیر زما کور ته راغلی دی،
زه به معاف کړم. زړه کې هغه نرمي راشي او هغه دغه کې کموالی وکړي، سپکوالی وکړي په دې معامله کې. نو دغه شان دا د جوماتونو دا د الله پاک کور دی چې د جومات ته سړی اعتکاف دپاره راشي لکه ته د الله کور ته رالې تا پاړه وواچه چې خدای پاک اوس به مې معاف کړې، ستا کور ته راغلی یم، دلته ورځ نه ده شپه ورسره هم تېروم، یا ورځ نه 10 ورځې تېروم، ما به معاف کړې، زما ګناهونه به معاف کړې، په شرط د دې چې د اعتکاف هغه شیان آداب دې وساتي څنګه چې شرع ښودلي دي، څنګه چې شریعت ښودلي دي. آداب د اعتکاف هغه دا چې دی په دنیاوي خبرې په اعتکاف کې نه کوي، نه فضول مجلس به پکې نه جوړوي، دروغ، غیبت، چغلي دا به پکې نه کوي، ناروا به پکې نه کوي، بغیر د حاجت نه، د شرعي حاجت نه به د دروازې نه بار ته نه وځي، او دنیاوي مجلس هغه به نه ګرموي. دا د اعتکاف آداب دي. او د اعتکاف آداب دا هم دي چې دی به په څه نه څه دیني کار کې به دی مشغول وي. دیني کار څه دی؟ یا به نوافل کوي، که نوافل نه کوي د قرآن کریم تلاوت به کوي، که د قرآن کریم تلاوت هم نشي کولی ذکر و اذکار به کوي، سوچ فکر تدبر به کوي، د الله پاک به د کائناتو کې. او چې دا ټول نشي کولی نو چوپ به کښېني، خاموش به کښېني، دنیاوي خبرې به پکې نه کوي. دا د جومات داسې هم آداب دي یوازې اعتکاف والا دپاره نه، ځکه جوماتونه وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، جوماتونه د الله پاک د عبادت خانې دي، معبود خانه، دا د عبادت لپاره جوړ کړی شوي دي. په دې کې تاسو وایي نور څه مه کوئ سوا د الله پاک د عبادت نه، د الله پاک نوم به کې رابلئ. خیر ده که یو دیني خبره وي، د دوه مسلمانانو روغه وي، صلح وي، دغه خبره که د آدابو لاندې وشي دا به کې هم کېدی شي په جومات کې، داسې منع نشته. خو خالصه د دنیا خبرې، د دنیا مجلس ګرمول، دا جومات نو بیا په دې کې هغه ګناه سړي ته میلاویږي، ځکه چې تا د عبادت په ځای باندې چې دی تا هغه دیره ته جوړه کړه نو بیا پکې بسیار ګنهګارېږي. نو د فضایل د اعتکاف هغه ډېر زیات دي. دغه شان چې یو مجاهد یا د یو فوجي کمانډر هغه په سرحد باندې د الله د رضا دپاره ډیوټي ورکوي، 40 ورځې ډیوټي ورکوي، دغه شان دغه څومره لوی ثواب دی چې په بارډر باندې هغه ولاړ وي یخ یخنۍ ته، یخ ګرمۍ ته، نو دغه ثواب هم الله پاک معتکف له ورکوي، اعتکاف کوونکو والا له. او دغه شان نور هم چې دی په اعتکاف کې هغه د الله پاک سره په رابطه کې وي، مشغوله وي. لیلة القدر چې کم خلک مومي زیات کر اعتکاف کوونکي خلک وي، معتکف، ځکه دی د ورځ ځان څه آرام وکړي، څه عیسا او ځان د شپې دپاره تیار کړي. نو د شپې دی آرام بیا ډېر کم کوي، دی چې دی الله پاک ته په رابطه کې وي، خدای پاک سره چې دی هغه په مناجات کې وي، دعاګانې ځان دپاره غواړي. دغه شان د عالم اسلام دپاره، امت مسلمه دپاره هغه دعاګانې غواړي. نو دغه شان د لیلة القدر د مبارکه او عظیم الشان شپه دغه انسان ښه موندی شي، کوم انسان چې د الله په کور کې اعتکاف ته هغه ناست وي. نبی علیه السلام مبارک وفرمایل چې اعتکاف څه شی دی؟ فی المعتکف هو یعتکف الذنوب، دا داسې دی ویجرى له من الحسنات کلها، چې د ټول ګناهونه هغه الله پاک معاف کوي، بلکې معاف کوي نه او د ګناهونه چې دي د الله پاک په نیکو باندې بدلی. د اعتکاف کوونکي اجر ثواب د معتکفو دا ډېر زیات سیوا دی. بل ځای کې خالق الازل فرمایي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ای زما حبیبه کله چې ستانه څوک پوښتنه وکړي، ستانه تپوس وکړي، ستا امتي زما بنده زما په باره کې چې د الله پاک چېرته دی، ته ورته وایي فإني قریب، خدای پاک فرمایي چې زه نږدې یم، من حبل الورید د شعراک د رویمارۍ د رګونه دی نو الله پاک ته زه نږدې یم، ستا د اواز زه اورم، ستا د اعمال زه ګورم.
اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، کله چې د زمانه دعا وغواړي زمانه څه طلب کې فليستجيبوا لي، نو زه داغه د دعا چې دی زه قبلوم، دا زه ضرور قبلوم، خو چې کله د هغې د آدابو خیال وساتل شي، په ما باندې پوخ ایمان ساتي، یقین ساتي، دا ولې شرط دی. نو اعتکاف کوونکي درونو د هغو دعاګانې چې هغه ضرور قبلیږي، د هغوی دا هم په دغې حدیث مبارک کې بل ځای راغلی دی چې د معتکف د عبادت ګزار دعا چرته نه رد کېږي، دا چې څه دعا غواړي شرعي فورا هغه الله پاک قبلوي. نو د معتکف دعا چې دی هغه الله پاک نه رد کوي، دا قبلیږي، ځکه دی د الله پاک کور ته راغلی، د الله پاک میلمه دی، الله پاک د میزبان دی. نو د معتکف لویه درجه ده. د اعتکاف دا څه تر اوس نه څه د نبي علیه السلام د زمانې نه ته راغلی، دا د پخوا د تمامو انبیاء کرامو سنت عمل دی. اول کې چې ما کوم آیات مبارک ذکر کو وإذ وعدنا یا د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام باره کې چې خدای پاک د فرمای ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین، تاسو دواړه ولګئ او زما کور جوړ کړئ او زما کور پاک کړئ. د څه دپاره؟ للطائفین، د طواف کوونکو دپاره، دغه شان والعاکفین د اعتکاف کوونکو دپاره، والرکع السجود او دغه شان د مونځ دپاره. دا د پته ولګي چې اعتکاف د پخوا نه را روان دی، د څه اوسنی عمل نه دی، تمام انبیا کرامو عمل دی اعتکاف. اعتکاف دا لوی اجر لري چې تمامو انبیا کرامو کړی دی، نو پته ولګي دا لوی اجر لري. نو اعتکاف هغه په جماعتونو کې کېږي د نارینو دپاره، او دغه شان زنانه هم اعتکاف کولی شي که ځان نه په کورونو کې یو ځای خاص کې یو داسې کمره وي چې هلته د بل ماشوم دغه شان یا د بل انسان تګ راتګ کم وي، ډېر زیات نه وي، داسې کمره نه وي چې هغې قسم بیا د ټولو مطلب کچن وي، هر سړی ورته ورخوښه وي، داسې کمره نه وي، ځان نه کمره وي، پرده پکې ولګئ او یو زنانه په اعتکاف ته کښېني، نو بهتره خبره ده، بهترینه خبره ده، ښه عمل دی او غوره عمل دی، بل نشته دی. خو د هغې خپل شرایط دي، بیا خپلې مسایل دي د زنانو چې هر د زنانه به اعتکاف څنګه کوي، که چېرته دوی ته مطلب بیماري راشي نو بیا به خپل اعتکاف به ماتوي. او دغه شان چې دی د اعتکاف دپاره ځای به خاص وي چې نورې زنانه هغه ډېر چې د هغه دوی سره میل جول نه کوي او خبرې اترې دنیا هغه نه کوي. نو د اعتکاف دا ډېر زیات چې دی هغه فضایل دي او احکام هم دي. دغه شان په جومات کې چې کوم وروڼه هغه اعتکاف کوي، د هغو دپاره دا لازمي ده، دا ضروري ده چې په غیر د عذره په غیر د حاجت نه د جومات نه بهر د هغه نه وځي، د جومات د حدودو نه هغه نه وځي. د جومات حدود څه شی دی؟ د جومات حدود دا دي کوم چې جومات دا حال دی، دا دوه دروازې چې کوم دي د جومات بیا دا جومات دی، خو دا عرفي جومات دی، شرعي جومات نه دی بهر، ځکه بهر څه خلک دغه ډاګه ده، دغه پکې بیا واشروم دی، دغه پکې مدرسه ده، دغه پکې اخوا جدا ځای دی، دغه شرعي جومات نه دی، دا عرفي جومات دی، دغه جومات کې نه حسابېږي. شرعي جومات هم دغه دی چې کوم دغه دی د دروازو نه دننه دی، دلته سړی مونځ کوي. مونږ تاسو بار خو چېرته هغه کس مونځ وکړي چې ته ګڼه شي، بار چېرته سخت ضرورت راشي دننه نور جمع چې هغه دننه کېږي. نو د اعتکاف د معتکف دپاره د دا خبرې په ذهن کې واچوئ، دا چېرته په ذهن کې رانیولي چې دا خو ټول د الله کور دی، غوڼ جومات دی، مونږ به پکې ګرځو، نه، دا دې وجې نه چې د اعتکاف هغه ځای نه شي خراب نه شي. دا دوه دروازې چې کوم کار د جومات د حال دا شرعي جومات دی زمونږ ستاسو، په دې کې به مونږ خپل اعتکاف پوره کوو. بهر ته چې مونږ وځو نو د سخت زمونږ یو حاجت وي، د هغې دپاره به مونږ بهر ته وځو. دغه شان اوس داسې جومات هم چې هره په هغې کې پنځه وخته مونځ نه کېږي، داسې جومات چې پنځه وخته مونځ پکې نه کېږي، صرف پکې چې ته یو مونځ نیمو شي د لارې جومات دی یا دغه شان یو بل نوی جومات دی، آیا په هغې کې اعتکاف کول څنګه دی؟ لکه اوس زموږ دغه لاندې نوی جومات چې جوړ شوی دی، په دې کې دا وروڼه بعضې هغه و چې دې کې اعتکاف وکړو که ونه کړو. نو وروره احتیاطي خبره خو زما دا ده چې احتیاطي خبره دا ده چې تاسو اعتکاف په دې کې وکړئ، که کولی شئ احتیاطي خبره دا ده. بهرحال بیا هم پنځه وخته مونځ زما خیال په دې کې لا نه دی شروع شوی، داسې مستقل مونځونه په دې کې نه دي شروع شوي.
نو که اعتکاف پکې ونه کړي نو انشاءالله تعالی ما خو د مفتي کرامو هم په دې کې چې دغه کړی دی استفتاء کړې ده هغه چې نه انشاءالله ګناه به ورته نه میلاویږي خو بهرحال بیا هم د محلې یو جومات دی ځکه جمعې لمونځ خو زموږ په دې جومات کېږي په هغې کې لاندې شروع شوی نو هغه لا دې پوره کامل مسجد چې کوم دی هغه نه دی 15 منځونو باندې آباد مسجد لا نه دی جمعه پکې لا نشته نو جمعې له به د هغې چې څوک به هغه ته اعتکاف ته کښېني نو بیا جمعې دپاره د جومات ته منزله راتلی شي هغه ته اجازت شته خو په شرط د دې چې دی راځي په لارې باندې چا سره به دنیاوي خبرې اترې نه کوي بالکل سیده خاموش به راځي په خپل ذکر اذکار کوي خاموش به واپس خپل جومات ته بیا ځي د دپاره څه منع نشته دی او که اعتکاف پکې وکړي نو بهتره خبره ده دغه شان زموږ په دې خپل مسجد کې هم دا کم وروڼه زموږ چې هغه اعتکاف ته هر کال کښېني اول پکې 2 کسان کېناستل اوس په هغې کې څه یو بیمار دی بل د دنیا نه تللی دی الله پاک دې وبخي د هغې نه وروسته زموږ دا نور وروڼه چې دا اعتکاف ته کښېني دوی هم الله پاک خوشحاله کړي چې په غیر د دغه نه چې دی ګوره دا دومره لازمي خبره ده یاد ولرئ د محلي جومات اعتکاف ته کېناستلو شرعي کتابونه دا لیکلي دي وایي که د جومات په ثابته محله کې یو کس نه کېناستو په دې محله باندې لازمه ده چې په دیاړۍ باندې په یو کس ونیسي په جومات کې اعتکاف ته کښېنئ دا ټوله محله دې پیسې راغونډې کوئ او په دیاړۍ په مزدورۍ د یو کس ونیسي او اعتکاف به ترې کښېنئ دومره لازمي خبره ده نو زمونږ دا وروڼه ماشاءالله د قرباني ورکوي الله پاک ته دوی د قرباني په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي دوی د اعتکافونو د الله پاک قبول کړي چې دوی د اعتکاف ته په جومات کې هغه کښېني او اعتکاف کوي او تاسو به هم دعاګانې غواړئ او تاسو به هم کوشش کوو دا ګورئ ښه عمل به دی چې موږ تاسو هم ګورئ دا نه شو کولی سوچ کوئ ګوره دا سړی په خپل ځان نه وري یوازې په دوی لازمي نه دی دا په ما هم لازمي دی په تاسو هم لازمي دی خو دا توفیق الله پاک دوی له ورکړی دی دوی د جومات اعتکاف ته کښېني الله پاک چې دی هغه دوی خپل شان عالیه چې دوی له اجر او ثواب ورکړي نور هم وروڼه که اعتکاف ته هغه جومات کې کښېناستی شي نو پابندي نشته که دا ټوله محله مونږ کښېنو که نه عاقل بالغ او مسلمانان ټول کښېنو نارینه هم کښېناستی شي پابندي نشته دی څومره نور هم کښېناستی شي هلکان وي یا مشران وي د اعتکاف شوق دی چې مونږ اعتکاف ته کښېنو ستا پابندي نشته په الله باندې توکل وکړي او راځئ کښېنې دي انشاءالله تعالی الله دې مو تاسو له چې د هغه اجر راکړي الله دې مو ستاسو ګناهونه معاف کړي د اخره عشره چې کوم به مو تاسو باندې تېرېږي د دې کم عادات دي کم لحاظ دی خدای پاک دې د هغې مو له توفیق راکړي زموږ ستاسو دا ټوټه ټوټه اعمال ګناهونه دا د الله پاک په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وګرځوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین نن مازدیګر لمانځه به انشاءالله تعالی اعتکاف ته کښېنو